DSQ अस्पताल डॉक्टरान بساره ناپورسان دي هر سړي خپل منماني ده دنیا ماشومان مړ شو دا جواد زموږ ملګری دی سړیرو ته تعلق ساتي هغوی زنانه راوستې وه او تقریبا ډېر ټایمه پورې په واټ کې پرته وه او داسې مسلمان بنده نو ډاکټر نو چې هغوی دوی له راغلي وو د هغې د علاج دپاره دغه څه فسټ ایډ یې ورته کړی د هغې د ډاکټرانو د غفلت د وجې هغه وفات شوه هغوی نن د چارسدې د روډ ته روتې دي د چوک ته روتې دي او د حکومت وخت نه دا مطالبه کوي چې دا به کومې پورې دا زیاتې کېږي بار بار دلته په دې اسپتال کې دا هر ناپرسان دی داسې واقعیت روزانه کېږي خو څه خلک هغوی ژوندي خپل اواز بیداروي او حکومت وخت ته دا پیغام ورکوي چې دا کوم د DHQ اسپتال کوم MS دی دا نااهل دی دا کرپټ دی دا ایڈمنسټریشن نشي چلولی نو زما د هیلث منسټر نه د چیف منسټر نه دا مطالبه ده چې دا د فلپور دا د دې ځای نه رکړی کړی شي ځکه چې د چارسدې اسپتال دا د 22 لاک عوامو اسپتال دی خو دا هر ناپرسان دی زما وروڼو زه د جماعت اسلامي د یو ذمهدار په حیثیت زه هغوی ته دا پیغام ورکوم چې دا MS لر نه کړو انشاءالله جماعت اسلامي به د دې خلاف روزي د دې عوامو دپاره د دې خلکو دپاره ځکه چې نن دا مورکۍ نن وفات شوه په دوی باندې به څه تېرېږي زما وروڼو دا هغه MS په AC دفتر کې ناست دی هغه دومره همت ونه کړو دومره یې ځان تکلیف ورنه کړو چې هغه راغلی و د دوی تپوس یې کړی و دوی له دا صحیح ورکړې وه چې یاره دا څه چلو خو زما د ډاکټر نه غلطي شوي نو زه به د هغې خلاف اکشن والم خو هغه د دفتر نه دی راکوز شوی زما وروڼو د داسې خلکو خلاف به انشاءالله تاسو بیدارېږئ او چې مونږ بیدار شوي نه یو زمونږ دا حالات نه بدلېږي انشاءالله مونږ به دا خپل حالات بدلو جواد بوی دی زمونږ ملګری دی دا د مورکۍ وه مونږ سره رابطه وکړه دوی دلته راغلي وو تقریبا د 2-3 ګنټو داسې په اسپتال کې وو ډاکټران چې کوم وو هغه وده وو هغوی نه راپاڅېدله د هغوی د غفلت په وجه باندې نن دا مورکۍ وفات شوه مونږ بار بار د انتظامي تداوی دي چې چارسدې اسپتال کې چې کوم خلک دي دا ډیوټي نه کوي د چارسدې MS چې کوم دی دا نااهل دی ما دا ملګری به تاسو ته یو څو خبرو کې اجازه مسله داسې وه د ډاکټر مقصود ډیوټي وه او دې په هغه ټیم کې چې کله د وفاتګیو شوه دي ودو چې کله وفاتګیو شوه دي ودو چې موږ ورغلو